حضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات، یقیناً نننے دغه پروگرام چې د ختم البخاری په حواله سره د دې انعقاد شوی دی. محترمو، ختم بخاری شریف دا هغه کتاب دی چې د رب کائنات د کلام پاک نه پس د ټولو نه مقبول او د ټولو نه بهترین کتاب د بخاری شریف دی. اول خو دغه شیوخ حضراتو ته او بیا علماء کرام او د دې والدینو ته مبارکباد پیش کوم چې الله رب العزت دغه محنت او کوششونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دغه احادیث درس مخکې مسلمانانو ته د رسولو توفیق درکړي. محترمو، یاد ولرئ چې نن دغه یو ورکوټ شان کلي کې دومره عظیم الشان ختمونه کیږي. یقینا دا د مسلمانانو خوش قسمتي ده او خصوصا دغه خلکو ډېر زیات خوش قسمتی ده چې ستاسو واسطه د علماء کرامو سره دی او بیا علماء کرامو کار دا علم خودل وي. علماء کرامو کار معاشره د جهالت نه وستل وي. علماء کرامو کار خلکو ته دین اسلام خودل وي. ما محترمو، د علم طاقت، د علم قوت او د علم پاور دومره کله چې د مکې مکرمې په دغه ځمکه باندې د جهالت تورې تیارې راخورې وي، کله چې د مکې په ځمکه باندې ځای په ځای قتلونه عام و، ظلم او جبر عام و، لیکن کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رب کائنات علم نصیب کړو، قرآن نصیب کړو، د احادیثو دغه نورانیت او دغه فیض چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سینې نه هغه امت مسلمه ته جاری شو. محترمو، نن تاسو وګورئ هغه مکه معظمه او هغه مدینه منوره څومره اعلی مقام او مرتبې ته رسي. محترمو، یقینا هغه خلک چې هغه لوی لوی بدماشانو، لوی لوی ظالمانو، هغه جبر کوونکي وو، ظلم کوونکي وو. ما محترمو، د علم او د قرآن او د حدیث یو ورکوټی مثال ده چې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغې په لاس کې توره راغستې و او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهادت دپاره روان و. چې کله چا ورنه تپوس وکړو: اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمرہ شرط سے عمر جواب ورکے: رب کعبہ کی قسم، آج میں محمد کا سر تن سے جدا کروں گا، آج میں اسلام کا نام مٹا دوں گا، آج میں دین کو ختم کروں گا. نن بد اسلام نوم ختمو ما، نن بد دین ختمو ما، نن بد نبی شهید کو ما. ما محترمو، هغه عمر چې د پیغمبر قتل دپاره روانو، هغه عمر چې د پیغمبر د شهادت پسې روانو، هغه عمر چې لاره کې چا ورته ووایي: اے عمره، ته هغه پیغمبر ختمولو کوشش کوي، ته هغه قرآن ختموي، ته هغه دین ختموي. که په کوم قرآن باندې چې ستا خور ایمان راوړی دی
باندې عمر راغلو کور نه چې د قرآن آیت کریمه مبارک کله چې واورېدله د قرآن طاقت د قرآن اثر او د قرآن دومره مضبوط یو اثر و چې عمر رضی الله تعالی عنه توره کېښودله او خپل خور ته وویې چې لاړ شه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ما هم بوځه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت وکړمه او ایمان راوړم مسلمان به شمه. ما محترمو هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د پیغمبر قتل دپاره روان و هغه دا ناره لګوله زه اسلام ختمومه زه پیغمبر شهید کومه د دین نوم مټاومه لیکن کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره واسطه راغله هغه عمر د مکې په گلی کې نعره لگائی د مکې په دغه کوڅو کې نعرے لگائی میں اسلام کا پرچم بلند کروں گا رب کعبہ کی قسم اسلام کا نعرہ لگاؤں گا کلمہ پڑھوں گا جس میں ہمت ہے جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے نکلو عمر کا سامنا کرو آج وہ عمر اسلام لا چکا ہے رب کعبہ کی قسم کوئی مائی کا لال اسلام پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. مائی محترم دا ولی هغې واسطه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره راغلی و د چا واسطه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره راشي هغه بیا ډېر اعلی مقام والا جوړ شي. هغه عمر هغې تاریخ چې یو انسان وګوري بوډا عمر کې هغې اوصاف بیانول دا ډېر زیات مشکل وي. ولی عمر دومره مقام او مرتبه ته ولې ورسېدو عمر دومره عظمت او شان او شوکت ته ولې ورسېدو د عمر تعلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره محترمو او د هغه پیغمبر چې هغه د انبیاء کرامو سردار چې رب کائنات ورفعنا لك ذکرک باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوصاف بیانوي. نن دغلته د هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه احادیث مبارکه چې ختم البخاري وشو نو دغه علماء کرام دی هم ډېر اعلی او اکمل او بلند مقام والا دی محترمو. د پیغمبر کار خلق د جهالت نه راویستلو د پیغمبر کار د ظلم خلاف ودرېدل او د مظلوم خلکو سره ودرېدلو د پیغمبر کار د غریبانانو سره مرسته و د پیغمبر کار په معاشره کې د امن او د محبت پیغام خورول و د پیغمبر کار په معاشره کې په کشرانو باندې شفقت او د مشرانو عظمت او قدر احترام دغه درس ورکول و او دغه درس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې زمانه کې صرف علماء کرام ورکوي محترمو. لیکن هغه علماء کرام چې هغې نسبت او تعلق علماء دیوبند سره وي محترمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دور کې څنګه جهالت او څنګه ظلم او څنګه جبر چې په عروج باندې و بیا د پیغمبر د زمانې نه پس هم بیا په هندوستان باندې انګریزانو دغه ظلم او دغه جبر جاری کړی و هغې مخنیوی کوونکي صرف اور صرف علماء کرامو محترمو. هغه علماء دیوبند جب ہندوستان کی سرزمین پر ظلم کا نظام تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان مظلوم تھے کله چې د هندوستان په سرزمین باندې په مسلمانانو باندې ظلم کېدله د ظلم او د جبر دغه تیارې خورې وي دغه علماء دیوبند را پاڅېدل قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمه الله د علماء دیوبند هغه سرخیل بانی هغلته د یو مدرسې بنیاد کېښودله چې هغه د دارالعلوم دیوبند په نوم باندې یادېږي. محترمو نن چې ستاسو دغه مدرسه ځایینما یقینا د صحابه کرامو هغه آل صفه هغه چبوتره ته یادېږي. مای محترمو دغه آبادي چې د خاورو نه جوړ دی دغه آبادي داسې سنګار او ډول پکې نشته لیکن د الله فضل دی په دغه مدرسه کې نن هغه خلک اوسېږي په دغه مدرسه کې هغه علما کرام اوسېږي د دنیا ټول دغه خلک یو طرف ته
تکا د دنیا ټول سرمایدار یو طرف تکا د دنیا ټول مالدار خلک یو طرف تکا د دنیا ټول دغه خانان یو طرف تکا د دنیا ټول سیاستدان یو طرف تکا زما د رب په ذات قسم دغه مدرسې دغه فیض المدارس مدرسې یو معصوم طالب بل طرف تکا د الله په عدالت کې د الله په عدالت کې دغه طالب مقام محمد رب زیات وي ان شاء الله. نعره تکبیر نعره تکبیر زنده باد علماء حقانی نعره تکبیر. مای محترمو الحمدلله زمونږ تعلق علماء دیوبند سره دی. هغه علماء دیوبند چې کله یوه مدرسه جوړه کړه د انار د ونې لاندې چې هغې کې یو استاذ محمود الحسن رحمه الله او یو شاګرد محمود الحسن رحمه الله په هغه زمانه کې هم چې کله دا مدرسه جوړه شوه زمونږ استازو په شان د غریب خلکو خپل بچي دغه مدرسې ته داخل کړله او هغه انګریزان او په مسلمانانو کې هغه متکبرین د چا تعلق چې دا دنیا سره هغې خپل دغه بچي دغه مدرسې نه محفوظ وساتله. لیکن علماء دیوبند دا عزم کړی دا عهد کړی دا وعده کړی چې انشاءالله دغه علماء دیوبند دغه دارالعلوم دیوبند نه په ټوله دنیا کې به دغه د علوم قرآن او د حدیث نبوي دغه درس به خوره کېږي. هغه زمانه کې هغه خلکو د علماء دیوبند دغه مدرسې ته ډېر زیات سپک کتل او دغه طالبانو ته ډېر زیات سپک کتل. لیکن تاسو وګورئ الحمدلله نن په مخ د ځمکه باندې د دنیا 158 ملکونو کې د علماء دیوبند هغه روحاني بچی د علماء دیوبند هغه روحاني شاګردان نن موجود دی د قال الله او د قال رسول الله دغه درس ورکوي او انشاءالله دا په دنیا کې تر قیامته پورې به جاري وي انشاءالله. محترم خپل تعلق د مدارس او علماء کرامو سره جوړ کړئ. صرف آخرنی پیغام خپل دغه ماشومان ملګري او دغه مشرانو ته ورکومه چې ملا او طالبه نن ما او تا د قال رسول الله قال الله او د قال رسول الله دغه درس خو وایو لیکن ما او تا نه خپل هغه هدف ورک دی ما او تا نه خپل هغه مقصد هغه ورک دی ما او تا نه خپل هغه میشن هغه ما او تا نه ورک شوی دی. محترمو زما ستا میشن هغه تر یو مدرسې پورې محدود والی نه و زما ستا میشن هغه تر مسجد پورې محدود نه و زما ستا میشن هغه مدرسې نه تر کور پورې محدود نه و. محترمو ملا هغه د عوامو تربیت کوونکی وي ملا هغه په دنیا کې انقلاب راوستونکی وي ملا یو افاقي سوچ لري ملا مدرسې نه بهر پوره دنیا سوچ لري. مای محترمو نن هغه پاکستان وګورئ صرف یو وړوکی ملک چې د لا اله الا الله په نوم آزاد شوی و هغه ملک نن اسلام څومره مظلوم دی هغه ملک نن علماء کرامو ته څومره سپک کتل کېږي هغه ملک نن علماء کرام بې ځایه قتلېږي. محترمو علماء کرامو یو سوچ راپورته کړئ هغه خپل هدف وپېژنئ انشاءالله हम एक घर में नहीं हम गलियों में नहीं इंशाअल्लाह मुंतहियों कूर पूरी न महदूद कीगो इंशाअल्लाह द फरागत न पास सिर्फ په مدرسه کې د درس کولو دغه ورکوټ سوچ نه لرو. محترمو درس کول عظیم الشان کار دی لیکن ملا زما ستا کار دغه درس سره سره د سیاست میدان هم دی زما ستا کار دغه درس سره سره د انسانانو تربیت هم دی دغه تصوف میدان کې هم زما ستا خدمت پکار دی همدارنګې د جهاد په میدان کې هم زما ستا خدمت پکار دی همدارنګې د ظالم خلاف ودرېدل او د مظلوم سره ودرېدل دا هم زما ستا کار دی همدارنګې جاهلان د جهالت نه راویستل او دغه علمي روشنایي ته راوستل دا هم زما ستا کار دی دغه عوامو ته قرآن او حدیث ښودل دا هم زما ستا کار دی. محترمو دغه محدود ذهن به ختموو دغه مدرسه کې دا محدودوالي به ختموو انشاءالله څنګه چې په مدرسه کې د قال الله او د قال الرسول دغه درس ورکوو انشاءالله په بازار کې به هم دغه ناره بلندوو انشاءالله په غرونو کې به هم دغه ناره بلندوو انشاءالله په هر ځای کې به د قال الله او د قال الرسول دغه درس بلندوو انشاءالله.
بلندمو بکنی انشاءاللہ طول بلندمائی کنی انشاءاللہ محترمو زدغا قادینا لولا یا تندر دا اسمانینا زدغا مرزایان منتا پکار دی یقینا ستاسو نسبت او ستاسو تعلق او ستاسو زبان هغه د ترک هغه خلکو دی محترمو تاسو صرف تاریخ کتابونه وګورئ خپل د سمرقند او د بخارا تاریخ وګورئ محترمو که زه ووایم چې څنګه په دغې زمانه کې پاکستان د اسلام مرکز دی دارالعلوم دیوبند د اسلام مرکز دی ما محترمو یو زمانه داسې وه یو زمانه داسې وه چې سمرقند او بخارا نه د قال الله او د قال الرسول دغه نارې دا په ټول دنیا کې خورېدله د سمرقند او د بخارا او د ترک دغه خلکو په دنیا کې د اسلام دغه پرچم بلند کړی و د امام بخاري رحمه الله دغه یو کتاب د احادیثو دغه یو کتاب د دنیا په هر ګوټ کې لوستلی کېږي د دنیا په هر کور کې د قال الله او د قال الرسول دغه درس ورکولی کېږي مای محترمو دغه خپل ذهن نه دهشت او دا خوف لرې کړئ دا عزم وکړئ څنګه چې ستاسو مشرانو خپل خلافت عثمانیه قایم کړی و ترک خلکو څنګه د اسلام نوم بلند کړی و څنګه د قرآن دغه عصمت خلکو ته ښودلی و څنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو د روشنایي نه هغه بخارا هغه سمرقند نه تر دې پاکستان پورې دغه خلکو زړونه هغه علمي نورانیت سره نورانیونه ورکړی تاسو دا عزم وکړئ د فیض المدارس دغه طلبای کرام دا صرف په دغه واړه کلي کې نه بلکې انشاءالله عن قریب پوره پېښور کې عن قریب پوره پاکستان کې بلکې پوره دنیا کې به انشاءالله دوی د امام مهدي سپایان به جوړېږي دوی د پیغمبر جانشین او د ختم نبوت فدایان به جوړېږي او انشاءالله په خپل دغه علاقې نه تر پوره دنیا کې به انشاءالله د اسلام پرچم بلندو د قال الله او د قال الرسول دغه مشن به کامیابو دا عزم به کوو کنه انشاءالله کوو به کنه انشاءالله انشاءالله چې کله مونږ محنت وکړو هم دقه ماشوم نه د دې زمانې امام بخاري جوړېږي کله چې مونږ عزم وکړو کله چې مونږ عهد وکړو کله چې تزکیه د نفس د دې ماشومانو سره دې ته جواني ته ورسو انشاءالله هم دقه مولانا شیخ محی الدین ابن عربي به جوړېږي انشاءالله دغه شان دي محترمو خپل د بچو دغه تربیت دا مدارسو سره وکړئ او دغه بچو نسبت تر مرګه پورې دغه مدارس او بیا د علماء دیوبند سره خپل نسبت او واسطه جوړ کړئ انشاءالله زمونږ او ستاسو دا دنیا او د آخرت به کامیابیږي انشاءالله کوو به کنې انشاءالله دغه ماشومان د دې تربیت د دې وخت نه واخله تر جواني پورې چې د قال الله او د قال الرسول دغه درس د دوی په غوږونو کې اورېدلی کېږي او دوی دونه یو سبق اخلي نو انشاءالله عن قریب دغه ظلم او دغه جبر دا نظام به ختمیږي انشاءالله د جهالت دغه تورې تیارې دا به ختمیږي انشاءالله او د اسلام دغه نوم دا به بلندیږي الله رب العزت مونږ ټول علماء کرامو ته افاقي سوچ نصیب کړي الله رب العزت مونږ ټول علماء کرامو ته په عالمي سطح باندې د دین خدمت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله